بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو سره زه یو څلور هغه صفت چې چا په خپل ځان کې راوستل انسان د کمال له جوړیږي او د خلکو منځ کې د هغې عزت جوړیږي. اول صفت دغه ده چې هغه انسان چې هغه خپل دماغ ټنډه ساتي، یعنی یخ دماغ ساتي، هر وخت کې چې څه کار کوي او څه الفاظ ادا کوي په هغې باندې سوچ کوي. دویم خوږه ژبه، چې مطلب د خپل زبان د خپل قوت دننه وساتي. په خپل زبان باندې دا دومره چې مطلب د دې زبان نه چاته تکلیف ونه رسیږي چې زه څه خبره کوم ایا چې دا د چا ضرر پکې چاته ونه رسوم او چاته څه تکلیف ونه رسوم. او دریم نمبر نرم زړه، چې زما زړه کې د خلکو دپاره څه دي، ایا د مسلمان دپاره زما زړه کې څه دي، د چا باندې زما زړه درد کېږي، د چا باندې زما خفګان چاته ورسېدو په زړه کې د هغې دپاره څه کیفیت پکار ده، داسې نرم زړه ساتل پکار شي. څلورم نمبر داسې چهره ساتل پکار چې مسکره چهره، د خندا چهره، چې تا ته څوک وګوري چې هغه هم خوشحاله شي، او نه دغسې چهره نه شي جوړول چې مطلب تا ته څوک وګوري نه هغه هم پریشانه کړي. نو دغه څلور صفت چې ځان کې راولو انشاءالله موږ به په دنیا کې هم کامیابي ده او آخرت کې هم کامیابي ده. الله نه امید ده، الله دې عمل